دو قسم عمل نے، عمل صالح او عمل سوء. او عمل صالح دو قسم نے، مقبول او مردود. ذریعہ دا نجات با عمل مقبولی او دا عمل مقبول دا درین خیدی درنوالی حسن او خوبوالی. قرآن کے اللہ جل جلالہ ہوئی تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. دا برکتونو خاون او مالک دی آغازان چه آسمانون اسمکی پیدا کری دی، مرگ جن پیدا کری دی، او ستاسو امتحان اخری، امتحان اغشتون کے اللہ دی، او امتحان اخری دا بندہ، او دا امتحان سوال او پرچہ دادا چه کم بندہ زما عمل خیشتا کئی او زما کم عمل خبر عمل بی خونده کئی او بیکارا کئی. اللہ جل جلالہ دا سنگی ویلیش اعمال لو دیر والی دا بارے میں پیدا کری، اللہ وی دا اعمالو دا خشتا کولو دا بارا میں پیدا کری. اس دا مسلمانان ورونو دا مسلمان پا عمل کے با وزن مانزہ کی، حج کی، زکاة کی، روجہ کی، دا شعبان پا اعمالو کی پدی کے بعد دنوارے پس سر راجی دا عمل دا درنوالی لارا او ذریعہ اغا سشینا دا عمل دا درنوالی ذریعہ او لارا اغا للہیت دے، اخلاص دے، او اغا صحیحیت دے. دا اخلاص او دا للہیت مطلب دا دے چه مسلمان کم عمل کئی نو اولنی بنیادی مقصد دا اغا داوی چه زمان اللہ زمان راضی شی، بس دیتے بھی دیکھی کی للہیت او دیتے بھی دیکھی کی کا حج تزی، کا عمری تزی، کسی روزی تزی، کا علم ازدہ کئی، کا خیرات کئی، کا ختم کئی، کا تلاوت کئی، کا ولیمور کئی، کا بچی لوادہ کئی، کا بچی لوادہ کئی. مقصد اسی نا اللہ رضا دیتے للہیت. امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کی رمانی حدیث دارا نقل کرے نے انما الاعمال بالنیات. قرآن کی اللہ یوشی کوئی والوزن یومئذ الحق. نا قیامت پر رزمانی طول نا حق او سجدے طول بکی کی. بلزی کہ اللہ وی فاما من ثقلت موازینو چی دا قیامت پر رزمانی دشا وزنون درانو شو دی کامیاب لی. ومن خفت موازینو او چی دشا وزنون سپک شو اغا ناکام لی. فاما من ثقلت موازینو فهو في عيشة راضية چه دشا عملون درانو شو فخشت جن کی ببی. واما من خفت موازینو فامه هاویہ او چه دشا دا اعمالو وزن سپک شو نعوذ باللہ دا ٹکانا بدوزخی. او بلزی کہ اللہ وی ونزع الموازین القسط لیوم قیامہ. دا قیامت دا ورزی دا حساب کتاب دا باربا مونگا تلی کیدو. تلی بسکو کی بدو کمی تلی دا سی تلی القسط چاگر انصاف تلی. دنیا ہم دا تلو نرکا دا خود انسانانو دا لاس اغا تلی اغا طولی دا بی انصافی نرکی دی او دا اللہ پاک دا طول اغا طلبہ دا انصاف تلی. او مسلمانانو رو پو دنیا کی پتلو بانی اس پنا تلے کی گی او گرمی یخنی پی تلے کی گی دا موٹر دا رفتار حد پی تلے کی گی
د انسان په بدن کې د وینې چې کوم رفتار دی هغه به تللی کېږي سر سپین به تللی کېږي او د قیامت د ورځې چې کومه تله ده هغې باندې به د دنیا څیزونه تللی کېږي خو کوم شی هغه عمل چې کوم عمل انسان د دنیا نه آخرت د ځان سره وړي او د دنیا په تلو کې یو طرف ته وزندار اوسپنه کاڼي پروتي او بل طرف ته هغه شی پروتي چې کوم تلي او د الله په هغه تله کې به یو طرف ته هم عملونه پراتی او بل طرف ته هم اعمال پراتی او د دوارو اعمالو د ټول مقابله به یو طرف ته اعمال او بل طرف ته بل اعمال والوزن يومئذ ونزع الموازين القسط ليوم القيامة. داود عليه السلام دا الله پاک یو عظیم پیغمبر دی الله ته یو ورځ سوال وکړي زما رب په کوم اعمالو به چې ته د بندګانو په کومه تله به چې ته د خپلو بندګانو عملونه تلي نو دا بندگان خسل ندی زر ندی لک ندی کرور ندی عرب کرب ندی دا خو د انسانانو د عقل هم بل دغه د آدم علیه السلام د زمانې نه سلسله را روانه او امام بخاری ورسره دې ټکی کې وایي وان اعمال بني آدم وقولهم يوزن دا بني آدم نه د آدم علیه السلام د اولاد نو د قیامت د ورځې پورې څومره انسانان چې دنیا ته راځي هغه ټول د آدم په اولاد کې څه دي داخل نه نو دا تله لږ راته وښایه چې وګورم الله جل جلاله د نمونې په طور باندې ورته هغه تله وښودله او روایت کې راځي داود علیه السلام د هغې هغه حجر راټوالی چې ولیده نو بېهوشه را پرېوت چې کله د الله لږ ساعت پس په هوش کې راغه نو په جړا د الله ته سوال کوي چې ای زما ربه دا تله چې وواړه اسمانونه او ځمکې راغونډې کې د هغه ټول په دې تله کې ځایږي او بیا پرې نه ډکېږي نو ستا یو کمزورې بنده به د زندګۍ په خپلو نیکو اعمالو سره دا تله څنګه ډکېږي زر کالم چې لګي یو لاک کالم چې لګي نشي لګولی او چې 24 ګنټې هم لګي او ته وایې زه به عملونه تلم اول وزن یومئذ الحق ووزح الميزان نو د الله جل جلاله رحم په جوش کې راغه ورته ای داود زما یو بنده چې د یو ورکوټي نه ورکوټي عمل وکړي خو هغه د الهیت او د اخلاص نه ډکي مقصد صرف او صرف د زما سي رضایي یو دانه د کجوري یو غریب ته یو مسکین ته یو محتاج ته یو ضرورتمند ته ورکي او غرض صرف دا چې الله راضي شي لملأتها بتمره نيزم داود د دې وی دانی د کجوري په وجه باندې بس دا غټه تله دا غره ثوابونه ډکه کوم نو معلومه ده شو چې د مسلمان بد په اعمال کې دونواله راځي بس سره اخلاص سره راشي انما الاعمال بالنيات امام ابو داود رحمه الله یلوی محدث دی د احادیث حافظ دی او یو کتاب لیکلی دی هغه کتاب ته سنن ابي داود وایي طالبان چې کله اخرنی کال سبق وایي او پړکې ورته کېږي مولا کېږي نصاب کې د هغه کتاب ابو داود شریف هم شي هم بګشت او دا عجیبه سړی و قمیص یې جوړ کړی و یو لسونه دغه
تنګو او دا بل سړی کولو څومره سړی بې ډنګه ښکاري چا دې تپوس وکړه ولې وایي دا 11 ستونی خو مې تنګ ځکه ساتلي چې زما ضرورت مې پوره کړي هسې فضول اسلام ته څه حاجت او دا بل ستونی مې کولاو څخه جوړ کړی دی چې دا زما بسته ده بسته بس احادیث به لیکل کله به د مازه ټایم راغه نور څه ضرورت به راغه د لستونو کې به ور واچول او دغه ځای به به غوټه ورکړه کاغذونه به پکې ساتل یو ورځ د سمندر په غاړه باندې ناس ولاړو او مخامخ یو جهاز او هغه جهاز کې یو سړی پرنجي وکړ او د پرنجي سره یې شوی الحمدلله حدیث کې راځي پرنجي د الله نعمت دی او چې الله نعمت دی نو د الله د نعمت شکر در باندې لازم دی او د پرنجي د نعمت د شکر طریقه دا ده چې تاسو وایه الحمدلله او طریقه دا ده چې کوم مسلمان ته الله پاک پرنجي راوړي لکه پرنجي څوک راوړي الله راوړي دا هم د الله پیغمبر وایي العطاس من الرحمن پرنجي الله راوړي او بیا د الله دغه نعمت شکر ادا که الحمدلله ووي چې کوم ملګری دا ووري نو په د باندې دا ضروري ده چې دی ورته څه وایي یرحمک الله ځکه چې دا قدردان بنده دی د سره د الله د نعمت قدر دی الله ولا یو ورکوټ نعمت ورکړه د پرنجي په شکل کې او د الله د هغه نعمت قدر وکړو چې وي الحمدلله وي نو اوس اوریدونکو ته پکار دی چې دی ورته څه وکړي یرحمک او بیا علماء کرام لیکي دا يرحمك الله به ورته وایي دعاګانې خو نور هم ډېرې دي وایي دا يرحمك الله به ورته ځکه وایي چې که ستاسو خیال د پرنجي په وخت کې د سړي دا مخ ټول وران را وران شي سترګې مو ورانې شي پوزې مو ورانې شي خولې مو را ورانې شي نو مطلب یې دا دی الله دې در باندې رحم وکړي د پرنجي په حالت کې دې چې کوم مخ وران را وران شي چې الله پاک بیا خپل صحیح حالت ته راوړي غمده غرنګي پاتې شو بیا به درنه بلا جوړي خلک به درنه هېرېږي خپل بچي به درنه هېرېږي ځکه به ورته څه وایي یرحمک الله نو امام ابو داود خو حالیم بزرګو مسلې نه خبر نه هغه سړي پرنجي وکړو او الحمدلله یې دې پوه شي چې سړی خو مسلمان هم دی او قدرمند دی د الله د نعمتونو قدر ورسره شته اوس ولا بدله ورکول پکار دي نو جیب کې ګوتې ووالي دا ووالي 2 روپۍ پکې راووتلې یو وړه کښتۍ ولاړه وه هغه ته وایي دا 2 روپۍ رانه واله او هغه مخامخ د هغه جیان یې هغه کښتۍ ولاړه د دې پورې مې بوځه او بیا مې راوله ډېره ښه ده وویتللو کښتۍ د کښتۍ په خوا کې ودرېدله او د روشنان یا د کړکۍ نه سره اوښکلو او هغه سړي ته وي يرحمك الله اوس دغه يرحمك الله امام ابو داود دا خالص د الله د رضا د بروي لکه دلته کې یو دی یو الله دی بل هیڅوک یې مني او نه هغه سړي پیژني چې چا دا پرنجي او الحمدلله ویلي دي دا يرحمك الله سمو وړه جمله ده خدای اخلاص نه داسې ډکه ده چې دومره الله درنه کړه د اخلاص په وجه باندې امام ابو داود رحمه الله چې کوم ژوند او تاریخ دی د هغه د ناشنا قصونه ډک دی لیکن چېرته مولا الله سیر یې نه ورکړی دغه موقع باندې چې کله کښتۍ واپس روانه شوه نو د بهر نه ورته غیبي اواز راغه ای ابو داود نن دې د 2 روپو په عوض کې د الله پاک نجرت په بیه باندې واغشتل یو يرحمك الله الله پاک د جنت قیمت وګرځولو دا ولې چې څه پکې راغله درنواله او درنواله پکې د چا د وجه راغله د اخلاص او د الهیت د وجه نه ما غرض پکې نو
الله دې زموږ استاد سبحانه و تعالی رحم وکړي. مونږ خو چې حج او عمرې ته ځو کنه اول مو زړه د خپلو حاجتونو نه ډک کړي دا سوال به کوم دا به کوم دا به غواړم دا به غواړم او د الله رضا بیا وروستي کسې روزي لزو او کچې لرزو اول مو خپل حاجتونه زګې را مخکې کړي که جومات ته راسو د الله رضا وروستي نه حکیم اختر رحمه الله یو ډېر لوی ولي تېر شوی دی د دیوبند په اکابرو کې هغه وایي چې ای د الله بنده ستا په دې بدن کې دا یو ورکوټې پروزه ده زړه دا زړه چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی نو چې کوم الله دا زړه پیدا کړی دی که نه نو په دې زړه کې غمونه او خوشحالو اچولو والا هم څه دی هم هغه الله دی نو دا یو زړه دی الله ته ورکه بس دا یو زړه دی څه که الله ته ورکه با چې زړه دی الله ته حواله که ټول بدن باندې بیا د زړه تابع وي بیا به د بدن هر اندام دا الله وي او بیا به د خوشحالو نه ډک من کان لله کم انسان چې دا الله شو کان الله له الله به دا شي او چې الله دا چا شو بیا به نو څه پاتې دي مونږ تاسو چې خپل بچی یا ورور یا دوست رخصتو په سفر باندې نو څه ورته وایي الله دې مل بچی الله دې مل چې قصه ختمه شو او حدیث قدسی دی ای زما بنده ته د یو شه او بیا به نور هر څه ستا شي ته د یو الله شه او بیا د ځمکې او اسمانونه او دا ټول مخلوقات او زما دا ټول بندگان د هغې د زړه چابیان خو زما په لاس کې دي هغه ټول به ستا تابع شي او مسلمانانو ورونو د مسلمان بنده په عمل کې حسن او ښایستوالی راځي په اتباعي سنت سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په رڼا کې به عمل کې هغه به ښایسته کېږي اوس د رجب د شعبان د میاشتې د 15مه شپه تېره شوه د دنیا خلکو پکې د ځانه قسم رسمونه رواجونه قیسې جوړې کړي دا د پیغمبر د سنتو دي به شاته پاتې نو فرض عمل دی که مستحب عمل دی هغه به هغې حسن راځي چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې یو سړی لګیا و لمونځ یې کولو او هغه ټیم د مانځه نو بې وخته ټیم نو علي رضی الله عنه دې منع کړه هغه ورته علي نعوذ بالله ثبت خو نه کومه که خو لګیا یم څه کومه لمونځ کومه څه کنځل خو مې نه دي کړي څه بل حرام کار خو مې نه دی کړی وایي ټیک ده کې خو لمونځ خو دا کومه طریقه چې د مانځه ده دا طریقه د الله د پیغمبر نه ده او هغه لمونځ نه دی چې کوم د پیغمبر په طریقه باندې نه وي نو حسن راځي الله پاک فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه زما د کوم بنده عمل ښایسته دی او د کوم بې خونده دی ما درته نمونه جوړه کړې او په دې شیشه کې به زه د خپل بنده عمل ګورم چې په دې شیشه کې برابر دی او که نه او هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره د سلو کالو کافر دی او د تبلیغ ملګرو ورباندې محنت وکړلو او ایمان طرف ته راغلی به شو او زه ایمان راوړم نو کله به د دې ایمان مکمل کېږي چې دې څه ووایي لا اله الا الله محمد رسول که ټول عمر لا اله الا الله وایي خو محمد رسول الله چې ورسره نه ملګری کړی ایمان دایرې ته نشي راتلی مؤمن دی اذان او اقامت چې کله کې او اذان مکمل کا اقامت مکمل کا لا اله الا الله په دغه ځای باندې بریک نیسي مخکې باندې دي څه باندې وایي محمد رسول الله به ورسره نه وایي که اودې وي اذان دې خراب کا اقامت دې ګډ ورک اوس که څوک وایي چې ما خو څه کنځل نه دي کړي ما خو کلمه پوره کړه
او د نبی علیه السلام نوم می واغښتلو ټیک ده کلمه دی پوره کړه د الله نوم می واغښتو خدا دی وخت کې لا اله الا الله سره آسان او د اقامت په اخر کې محمد رسول الله دا د پیغمبر طریقه نه ده حدیث کې راځي د قیامت په ورځ باندې با اول الناس بي يوم القيامه اکثرهم علی صلاة د قیامت په ورځ باندې با زما په بندګان زما په امتیانو کې د ټولو زیات نږدې ماته زما هغه امتی دي چې په دنیا کې د ټولو خلکو نه زیات درود را باندې ویلي وي بیا په ترتیب سره نو د درود څومره اجر دی لیکن 3 رکعات مونږ دي 4 رکعات مونږ دي لومړنۍ قاعده کې کېناست دي تشهود دی شروع کا نو په عبده و رسول باندې وبرک نشي مخکې بنسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دی اوه نو مونږ دې خوندک خراب دی ګډ ور دی او داسې دی ګډ ور ک چې سید ساو یې نه کړی دا مونږ دې نیمګړی اوس که څوک وایي چې ما خو څه کنسل دي کړی اعوذ بالله خیر یې مې نه دي کړی ما خو څه وي درود وي ټیک ده درود دی وي خو دقه ځای کې درود ویل د پیغمبر طریقه نه ده او مونږ به خپل کېږي ښایسته کېږي د محمد رسول الله په طریقه باندې او مسلمانانو ورونو د مسلمان بنده په اعمالو کې خوږوالی راځي په پیغمبري اخلاقو سره د کوم مسلمان نیک اعمال د نبی علیه السلام د اخلاقو پرنا کې وي هغه اعمال به هغه عمرسي خواږي خوږوالی به پکې وي الله پاک به قبلې 3 قسم اخلاق دي اخلاق حسنه اخلاق کریمه او اخلاق عظیمه په ټول کې اوچته مرتبه د اخلاقو هغه اخلاق عظیمه دي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله پاک اخلاق عظیمه ورکړي وانك لعلى خلق عظیم الله ورته وایي او د نبی علیه السلام نه بخلقو خپل سرونه قربانول بشي به قربانول خواهشات قربان ک جیدادونه ملک قربان ک قرآن ورته سوی فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وهي سما پیغمبر خبري د دنیا خلق راځي او ایمان وروړي او بیا پتا هر څه قرباني پښمه بشانده خبري دا د شي برکت دي وای دا ستاد اخلاق عظیمه او برکت دي ستاد خپل اخلاق او برکت دي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله کله اخلاق عظیمه او خوش اخلاقی پتا کې نه وي کی واجب پاتې وي دا ټول خلک بدلنه تخدید دي نشه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حالت دی د موت به پکم کومه کاته کی یو سره ارسمنا تبلیغی دي خو چې بد اخلاق دي تبلیغ کې به اثري یو سره ارسمنا عالم دي خو نعوذ بالله بد اخلاق دي علم کې به اثري یو سره ارسمنا حجونو عمره کوي خو بد اخلاق دي حجونو کې به اثري یو سره زکاتونه خیراتونه کوي خو بد اخلاق دي دغه خیراتونه کې به اثري نه وي دنیا کې به مني او الله پاک هم نه قبل الله جل جلاله دې دا میاشت د شعبان کله خشته میاشت دا د مشق میاشت د شي میاشت مشق دا د ټریننګ میاشت ګورې ښا ټریننګ به کې دا چا د بار ټریننګ کې د رمضان د بار مخکې ما مشکی د شعبان میاشت ما بخپل ځان باندې میاشت شروع کی په مونږ باندې بیا مخته کی په تلاوت باندې مخته کی په ذکر باندې مخته کی او روزي نه ول باندې وسکي مخته کی چې رمضان راځي مخنه ته تیار د شعبان میاشت دا نبی علیه السلام با یو د رمضان میاشت پوره روزي نیولې
او د رمضان نه بعد به د کال په 11 میاشتو کې د ټول نه زیاتې روژې به د الله پیغمبر په کوم میاشت کې نیولې؟ شعبان. کله به مکمل شعبان روژه کړه او کله به 25-26 ورځې روژه کړه او د دې ورځې به پکې پرې یو صحابي ته تپوس وکړ یا رسول الله ولې وایي دا داسې مبارکه میاشت ده چې مخکې ترې د رجب میاشت ده او وروسته دې نه د رمضان میاشت ده او دا دواړه د برکتونو میاشتې دي او دا میاشت د دې دواړو برکتي میاشتو ترمنځ ده او اکثر خلک د دې د برکت نه غافل دي. ځکه زه به دغه میاشت کې زیاتې روژې نیسم. سالانه اعمال د هر بنده فرشتي په دې میاشت کې الله ته وړاندې کوي. محبوب پیغمبر وایي زه غواړم چې زما اعمال الله ته په داسې حالت کې وړاندې شي چې زه په نیک عمل کې لګیا یم، یا مونځ کوم یا ذکر کوم یا تلاوت کوم یا درود وایم او یا زما روژې. الله پاک دې په دې خبرو باندې ماته او تاسو ټولو ته د پوهې او د عمل توفیق را نصیب کړي او الله جل جلاله دې نبی علیه الصلاة والسلام دعا کوله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. ای زمونږ رب د رجب او د شعبان میاشت زمونږ دپاره د برکاتو نه ډکه کړه وبلغنا رمضان او خیریت سره عافیت سره صحت سره مونږ د رمضان میاشت ده ورسوه. نو الله پاک دې خپل حبیب دا دعا زمونږ په حکم قبول کړي. الله دې دا میاشت د برکاتو نه ډکېږي او عافیت سره صحت سره خوشحالو سره الله پاک موږ تاسو رمضان میاشت ورسوي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.